حمدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وبارك وسلم عليك صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محترم کتونکو ستاسو په علم کې دا خبره ده چې سیلابونه انتهایی زیات شوي دي، مرګونه انتهایی نږدې شوي دي او روغ کورونه، روغې بنګلې، هغه بنګلې چې ما نن یو ویډیو وکتله چې د هغې په بنیاد باندې د اوبو د بچ کېدلو نه 30 लाख روپۍ صرف په بنیاد باندې لګېدلې وي، هغه کورونه راښکته شول، راولوېدل. دومره انتهایی زیات حالات خراب شوي دي. دا ټول زمونږ د ګناهونو وجه ده، زمونږ د ګناهونو سبب دی. والله العظیم نور څه نشته، د صرف د ګناهونو وجه ده. ګناهونه زیات شوي دي. مونږ نه صرف الله خفه دی، مونږ نه صرف الله خفه دی، الله خوشحالول پکار دي. چې کله الله خوشحاله شولو دا طوفانونه، دا عذابونه بیا نشته دی. ځکه یو انسان سره د یو بنده سره الله جل جلاله د اویو میاندو نه، د اویو موریانو نه زیاته مینه کوي. یو مور د خپل بچی سره څومره مینه کوي، په ډېر څه باندې خپل بچی نه خفه کوي. چې سختې خبرې بچی مور ته وکړي، هغه مور چې کوم دی بیا هم خپل بچی ته بددعا نه کوي. او بیا چې کوم دی د اویو میاندو نه الله جل جلاله زیاته مینه د خپلو بندگانو سره کوي. نو دا به څومره مینه جمع شوي چې کله یو بچی وي هغه مور خفه کي او ډېره وزاري او ډېره خفه کي، نو بیا چې کوم دی څه وکړي، مور هم راپاسي هغه بچي له څپېړه ورکړي، مور هم راپاسي هغه بچي له صرف دومره زورنه ورکړي چې د دې خبرې نه واوره، د دې خبرې نه ته واوړه، دومره زورنه ورله صرف ورکړي. نو مور هم راپاسي بیا هغه بچي ته لږه شانته سزا ورکوي. نو خدای پاک جل جلاله هم زمونږ او ستاسو نه خفه دی. هغه رانه خفه ځکه دی چې په مونږ او تاسو باندې داسې عذاب راوستلو، نو مونږ له هغه څپېړې راکوي د عذابو. الله جل جلاله دې مسلمانان وساتي، مسلمانانو ته د الله نجات ورکړي. یقینا دا کورونه داسې شول، داسې اوار شوي دي، ته به وایې ګینې اوار ډګر دی. د کورونو پته نه لګي، د بنګلو پته نه لګي، لس چته محل پته پکې نه لګي. په یو سیلابو، په یو چاپی وړلو سره ټول هر څه ختمیږي. دومره خطرناک سیلابونه راوتی دي. الله جل جلاله دې ټول مسلمانان وساتي. او بل طرف ته زمونږ مسلمانان رونه هغه د سیلاب په باره کې چې کله سیلابونه رالل نو ترپال به په 100 په 1.5 په 200 روپۍ خرڅېدلو د خیمو دپاره. اوس په 1000 روپۍ باندې ترپال نه ملاویږي. دا زمونږ د مسلمانانو حال دی. دې ته نه ګورو چې تیار عذاب را روان دی، که په دې حال کې زه مړ شوم، زما به قبر کې څه حالي، زما به حشر کې څه حالي. دې ته څوک نه ګوري. هماغه د خپل قیمت نه یکدم هر څه وخېجول. دا زمونږ د مسلمانانو حال دی. د الله جل جلاله مونږ پېژندلی یو، ځکه په مونږ باندې د عذابونه راځي. یاد ساتي عزتمندو، حدیث مبارک کی راضی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں فرمائی چې دا مسلمانان په شان د یو کس دي. کچری د یو کس په سترګه باندې درد شي نو دا هغه ټول وجود ته تکلیف وي، او که د یو کس په سر باندې درد راشي، تکلیف شي ورته، نو دا هغه ټول وجود چې کوم دی هغه ناقراره وي، هغه په تکلیف کې وي. د څه وجې نه د انسان یو بدن په یو حصه باندې د تکلیف راغلی، نو دغه انسان ټول بدن په تکلیف کې دی. دغه ته آرام نه راځي، دته خوب نه راځي، دته سکون نه راځي، ځکه د لاس خوږیږي، د خپه خوږیږي، د سر خوږیږي، د سترګه خوږیږي، دته آرام نه راځي. دغه شانته ټول مسلمانان دي. ټول مسلمانان دا په یو مسلمان باندې حساب دي چې یو مسلمان ته څنګه تکلیف پیښ شي او نور بدن ته د تکلیفي، نو دغه شانته یو مسلمان باندې کله تکلیف راشي، پکار دی چې ټول کل مسلمانان چې څومره دي چې هغه په تکلیف کې شي، دغه مسلمان مرسته وکړي، دغه امداد وکړي. مونږ خو ورله مرسته او امداد په داسې طریقې کوو چې د 100 روپو سیس په بیا په 1000 خرڅولې دغه ضرورت دی که نه، دغه ضرورت دی که نه. زما او تا هم مسلمانان یو که نه، ما ته هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه ویلې ده کنه
مسلمانان یو د اسلام دایرې ته داخل یو نو بیا زما او ستا سوچ یکدم بدل شي د 100 روپو سیزه په 1000 روپۍ خرڅو د 1000 والا په 10,000 خرڅو دا زما او ستا مسلمانی دا بیا ځکه چې هغوی ضرورتمند دي هغوی اخلي که اخلي وادي اخلي او که نه دي اخلي په همدغه اوبو کې دي پراته الله اکبر کبیرا کبیره ای زما رونو چې هر څومره خلک هر څومره اوریدونکي خلک دا ویډیو هم در سره شیر کړئ د الله د رضا دپاره چې دا مسلمانان په یو بل باندې رحم وکړي په یو بل باندې رحم وکړي یعنی تیار عذاب راغلی دی په دې عذاب کې مونږ الریډي غرق یو خو د یو بل دپاره دعاګانې وغواړئ په یو بل باندې رحم وکړي څومره م وس کېږي د دغه سیلاب ځپلو خلکو سره امداد وکړي د دغه خلکو سره ودرېږئ د دغه خلکو سره تعاون وکړئ د هغوی غونډ کور ران شوي او ته ورله 1 کیلو چینی وروړي 1 کیلو اوړه وروړي دغه ټول کور ران شوي په دې باندې اسم نه کیږي چې څومره سرمایه‌دار خلک دي هغوی ته زما دا درخواست دی د الله د رضا دپاره د الله د رضا دپاره دغه خلکو سره تاسو ودرېږئ د دغه خلکو مټې جوړې شي د دغه خلکو سره تاسو تعاون وکړئ د دغه خلکو تاسو امداد وکړئ الله جل جلاله دې ما ته اول توفیق را نصیب کړي چې زه ورسره امداد وکړم بیا دغسې نورو خلکو ته ټولو مسلمانانو ته د الله توفیق ور نصیب کړي وما توفیقي الا بالله